بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس العشرون یعنی شلم درس کې دا اخیری سبق ته د دې نه پس به انشاءالله بیا تمرین شروع کیږي او د کتاب د سر نه 89 نمبر درس ته یعنی یو کم 90 نمبر درس ته او د حیواناتو بعد شروع د حیوانات زناور ته وي د حیوان جمع حیوانات ته او نن به پکې استفهامیه جملې او داغه جوابونه موږ له استفهامیه جملې یو طرف ته راکړي استفهامیه مطلب سوالیه جملې نو سوالیه جملې را راکړي حل سره به موږ سوال کو د مخکې یو درس موږ ویلو پاغه کې ما ویلو چیرې یو حمزه دا مانم دا آیا اردو کې وای کیا ٹھیک شو دا د اردو معنی ده او د حل مانم دا آیا او اردو کې معنی ده کیا د دوانو یو معنی ده او دوانه د یو مطلب د پر استعمالیږي او چې کوم جملې په شروع کې د حمزه یا حل وي دا به د جملې په شروع کې لګي نو هغه جملې ته جمله استفهامیه وي استفهام موږ سوال ته وایو سوال چې خلک کوي یعنی زه تا سوال کوم چې ته په کم کلاس کې سبق وې ته کومه درجه کې علم حاصلې ٹھیک شو جی یا ته د کم ځای کنه نو زه دا سوال کوم یا زه تا نه تپوس کوم آیا ته مسلمانی نو موږ هغه سوال په داسې انداز کې وایو چې هغې نه موږ زموږ پښتانه په خپله پوهېږي چې یاره دا رانه سوال کوي نو هغې سوالیه جملې ته چې دی که نه هغې ته استفهامیه جمله وایي نو یو طرف ته استفهامیه جملې دي بیا هم ورته د هغې معنی هم لیکلي دي او بل طرف ته هم جوابونه دي د هغې معنی هم لیکلي دي نو موږ نه اول سوال کړی دی سوال دې نه مخکې درس کې موږ د حیواناتو نومونه زده کړه د ځناورو نومونه مې زده کړه نو جمل اوښ ته وایي اوښ ته نو هل الجمل آیا اوښ حیوان کبیر آیا اوښ غټ ځناور دی حیوان کبیر یعنی غټ زناور دا حیوان موصوف کبیر صفت نو اول به د کبیر معنی وکړي وروسته به د موصوف معنی کوي غټ زناور دی هل الجمل حیوان کبیر آیا اوښ غټ زناور دی نو جواب ورکوي نعم او جی الجمل اوښ حیوان کبیر غټ زناور دی الجمل حیوان کبیر اوښ غټ زناور دی بیا د دغه باره کې تپوس کوي د غوا باره کې هل البقر دا اصل کې حل دی حل خو د دې حل نه وروسته چې الف لام والا اسم راشي که نه نو د هغه الف لام چې کوم الف دی د هغې حرکت نه ویلی کېږي او دا چې کوم مخکې یو حرف وي نو هغه حرف که ساکن وي او د الف لام دا لام هم ساکن وي نو دا د عربی یو مقوله ده وایي الساکن اذا حرک بالکسره وای که کله ساکن حرکت ورکې نو کسری والا حرکت به ورکې نو د حل دا لام ساکن وي او دلته دا بل لام هم ساکن دی نو موږ به د اول ساکن له کسره ورکو زیر به ورله ورکو نو موږ به وایو هل الجمل هل البقره هل الخروف هل الحمام هل الطاووس نو داسې به لا د حل په ځای به هلل وایو هل البقره آیا غوا حیوان کبیر غټ زناور دی نعم او جی البقرة حیوان کبیر غوا غټ زناور دی هل الخروف ګټ ته وایي ګټ ته هل الخروف آیا ګډ حیوان متوسط یعنی درمیانه زناور دی حیوان متوسط آیا ګډ درمیانه زناور دی لا معنی ده نجی بلکې الخروف نو ګورئ دا الخروف دی نو دا به د بل د لام ساکن له به مونږه کسره ورکو نو بل الخروف بلکې ګډ حیوان صغیر ورکوټی زناور دی حیوان صغیر ورکوټی زناور دی هل الحمام حمام دغه ته وایي مونږ ورته بیت الخلام ورته وایي حمام هم ورته وایي او که په دې میم باندې شد شي میم مشدد وي نو بیا به حمام باتروم ته وایي او چې کله په میم مشدد نه وي نو حمام کونترې ته وایي هل الحمام آیا کونتره طائر صغیر وړه مرغۍ ده طائر مرغۍ ته وایي صغیر ورکوټي ته وایي وړه مرغۍ ده لا نجی بلکې هو هغه یعنی دغه کونتره هغه یعنی دغه کونتره طائر متوسط درمیانه
مرغۍ ده، نه غټه ده او نه وړه ده، نه بلکې هغه یعنی دغه حمام کونتره درمیانه مرغۍ ده. اوس بیا سوال کوي هل طاووس آیا طاووس مور ورته اردو کې وایي آیا طاووس طائر جمیل ښایسته مرغۍ ده؟ نو جواب ورکوي نعم او جی هو طائر جمیل، هو هغه یعنی دغه طاووس هو طائر جمیل او جی نعم او جی هو طائر جمیل هغه ښایسته مرغۍ ده. بیا جواب سوال کوي وایي هل الغراب کارغه ته وایي، مونږ څوک ورته کارغه وایو، زمونږ خپل مونږ ورته کارغه وایو او زمونږ بعض پښتانه ورته کاغه وایي کاغه، او په اردو کې ورته کوه وایي کوه، عربي کې ورته غراب وایي. هل الغراب آیا کارغه یا کاغه طائر جمیل ښایسته مرغۍ ده؟ اوس موږ د سوال کوي جواب دی لا نجی بلکې هو طائر قبیح هغه بدرنګه مرغۍ ده، هغه بدشکله مرغۍ ده، هغه بدصورته مرغۍ ده. قبیح بدشکله بدصورته مونږ ورته بدرنګه وایو، نو هغه یو بدشکله مرغۍ ده. اوس بیا تپوس کوي سوال وایي هل الاسد شیر ته وایي شیر هل الاسد آیا شیر حیوان قوي نو عرب وایي حیوان قوي. آیا شیر مضبوط طاقتور زناور دی؟ طاقتور قوي معنی طاقتور هم وایي مضبوط هم دی. نو هل الاسد آیا شیر حیوان قوي طاقتور زناور دی؟ نعم او جی الاسد شیر حیوان قوي مضبوط یعنی طاقتور زناور دی. اوس بیا تپوس کوي هل الفیل هاتی ته وایي هاتی هل الفیل آیا هاتی حیوان ضعیف یعنی کمزور حیوان دی کمزور زناور دی؟ لا نجی بلکې هو حیوان قوي هغه یعنی دا فیل یادی هاتی یادی حیوان قوي طاقتور زناور دی. اوس مخکې تپوس کوي هل الحصان فرسم استوي حصانم استوي هل الحصان آیا اس حیوان جمیل ښایسته زناور دی؟ نعم او جی هو حیوان جمیل هغه ښایسته زناور دی. اوس مخکې سوال کوي وایي هل الارنب خرګوش ته وایي، مونږ ورته سوی پښتو کې وایي سوی. هل الارنب آیا خرګوش سوی حیوان قوي طاقتور زناور دی؟ حیوان قوي مضبوط یا طاقتور زناور دی؟ نو لا نجی بلکې هو هغه یعنی دا ارنب یادی حیوان ضعیف هغه کمزور حیوان دی کمزور زناور دی. اوس بیا تپوس کوي هل الثعلب لومبړي ته وایي لومړي ورته اردو کې وایي لومبړه. هل الثعلب آیا لومبړه یا لومړي حیوان شریف زناور دی؟ لا نجی بلکې هغه حیوان ماکر یو مکار زناور دی مکار زناور دی. نو دا زمونږ سره د نن ورځې درسو د استفهامیه جملو مونږ دې خوا جوابونه ولیکل. نو دا زمونږ یو کم نوي نمبر درسو او انشاءالله دې نه پس به بیا مونږ تمرین حل کوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.